اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کې اول خپل تعارف کول غواړم. زما نوم کمال خان دی، ولی محمد خان وسیم. دا ما سره مترز وی جمال خان د ایوب جان خان وسه. منګه خانی سره تعلق ساتو، خو بیسیکلی دوت منځو نه منګه اشنغر ته تلیو. بیسیکلی منګه ټول مشران چې کوم د دوت منځو دا یو ورځ دوه کېږي چې په اوتمانځو کې د شپې 2 بجې تاسو به اورېدلي مې سټیټس هم چلېدلی وی، د شپې یو ناروا ډز هم شوی وی. او زه ناست دلته کې دې دپاره یم چې په هغه شپه باندې چې دا کوم ځای باندې مسله وه، نو دا ټول زمونږ په دري جایداد دی. ځای زمونږ دی، جایداد زمونږ دی، او یو قبضه مافیا جوړه شوې ده چې اوس نوې نوې هغې راوتي دي او ځای په ځای ځي قبضې اخلي. نو په هغه شپه باندې دغه یو قبضه مافیا چې کوم واغي راغلي دي او دغلته دغه حرکت کو، بیا پکې پولیس هم پکې راغلي دي، هم پکې انواشن. موږ ته اطلاع شوه، موږ ته چې اطلاع شوه نو موږ باقاعده طور باندې راغلو شو چې په هغې باندې زموږ کیس روان دی. دغلته کې زمونږ ټولو چې څونه پارټیان دي دغې ټول څه پې زمونږ کیس روان دی، په سیشن کې، په سیول کې، سټې آرډر وی پې زمونږ. موږ ته اطلاع راغله چې یاره هغې هلته کې کنسټرکشن کې لګیا دي. نو موږ باقاعده طور باندې راغلو تانې ته چې موږ وی هغې ته اطلاع وکړو. چې تانې ته راغلو نو هغې موږ ته دا وویل چې یاره ستاسو خو سیشن سټې ختمه کړې ده. زه خو په دې نه پوهېږم، عدالتونو په حساب کتاب باندې زه نه رسم چې د دوی خپل منځ کې هم څه کوارډینیشن نشته. یو برل آرډر درکړي، بل برل ماته کړي. بیا دلته کې بیا دا یو مس انډرسټینډینګ شوی دی چې موږ ته د سره نه سمن راغلی دی، نه موږ خبر شوي یو، نه اطلاع شوې ده. او د شپې 12 بجې موږ ته پته لګي چې ستاسو سټې ختمه شوې ده. خو بیا هم باقاعده هغې کې دا نو لیکلی شوی چې دوی دې لاړ شو هغې باندې هلته کې د کنسټرکشن وکړي. بیا چې موږ پولیس ته دا خبره وکړه او بیا لاړو موږ هلته کې وي چې موږ موقع له ورځو. نو موقع له چې بیا ورغلو نو باقاعده طور باندې پولیس هلته کې لګیا او پروټیکشن یې ورکړو چې دې کې کوم ډي ایس پي زرداد خان بالکل پوره ملوث دی پکې. هغه باقاعده طور باندې هلته کې ما سره پروف دی، ما سره ویډیو ده. دا چې کله نادیده پدیده باندې شي نو دا چې کوم قبضه مافیا راغلې ده هغې هلته کې دا کنسټرکشن کو، نو هغه ویډیو هغې په خپله جوړه کړې ده. باقاعده طور باندې کې راغلي دي چې موبایل هلته کې پیټرولینګ کوي هغې دپاره. نو زه د ډي ایس پي نه دا تپوس کول غواړم چې تاسو ته دا آرډر شوي وو د جج یا کومې اړخ نه چې ته لاړ شې هلته کې دوی له پروټیکشن ورکړه او دوی دې دغلته کې دا کنسټرکشن وکړي یا د دیوال د دې ځای نه راته وکړي. په دې خو لا کیس روان دی، دا به فیصله شوې هم نه ده. او زه تاسو میډیا والو ته دا ویل غواړم، زه په خپله موږ د خپل جایداد ګواهي نه کوو. تاسو لاړ شئ ورته کې هغه پریشخېلو پایانو کندې دي په اوتمانځو کې چې د جان هم تپوس کوئ، که واړي که مشران که شران نور به پرېږدئ. که یو کس هم پکې دا ووایي چې دا د دوی په دري جایداد نه دی نو بالکل زه یې ورته پرېښودو ته تیار یم. تاسو لاړ شئ باقاعده تپوس وکړئ چې دا جایداد هلته کې دا د چا دی، چې دا کوم سکول های سکول دی ورسرې خوا کې چې دا څونه بازار دی، دا شاته کورونه دي، دا ټول زمونږ خلک دي. زه ویل نه دي پکار، خبرې داسې نه دي کول پکار، زمونږ تربیت داسې نه دی شوی، موږ ته پې ځان بدي ښکاري. ډېر زمونږ هلته کې مشرانو خلکو له ځای نه هسې ورکړي دي. اب هغه خلک تاسو ته په خپلو وی نه دي ویل پکار، ما ته پې ځان بدي ښکاري. خو چې داسې خلک راپاسي او دا جایدادونه نیسي او بیا داسې چې کوم افسران دي هغوی له پکې مرسته ورکوي لکه ډي ایس پي زرداد خان په شان، نو دا مافیا به نن زه ناست یم دلته کې چغې وهم، جړاګانې کوم، زما په شان به سبا بل یو کس راپاسي، هغه به راشي، هغه به جاړي. نو دا مافیا اوس راپاسېدل د حالانکې دوی یو څو ورځې مخکې دوی په بالولي کې هم دا حرکت کړی دی. خو هغه بالولي غیرتي خلک وو، پښتانه خلک وو، هغوی ورپسې ټول راوتي وو، هغه ځای نه په والو راز ګډولي دي. خو دلته کې دوی خپل سیټینګ ټول برابر کړی دی. باقاعده طور باندې پولیس ورسره انوالو وو، بغیر څه آرډر، بغیر څه د جج دغه، او دوی لګیا دي
هغه روز په باندې پکې ښه باقاعده دیوال هم راته کو نو زما دا اپیل دی ډي پی او صاحب ته آی جی ته ډي آی جی مردان چې څونه هم دي دې کې د باقاعده طور باندې انکوایري وشو چې دا کم کنسټرکشن شوی دی دا د پولیس په زور باندې شوی دی دې کې هیڅ قسم عدالت صدا سے آرډر نه دی کړی چې څه شوي دي د پولیس په ترو شوی دی باقاعده د دې کې انکوایري وشي او دا چې څونه کنسټرکشن شوی دی دا د واپس لرې کړي شي دا دیوالونه د وغورځېدي شي که نه کېږي تاسو نشئ کولی موږ قانون لاس کې اخلو نه او نه اخیستی شو او خو دا ویلی شم چې دغې خلکو قانون په بیه اخیستی چې داسې په هغه شپه باندې کړي دي نو لہذا دا ریکویسټ دی اپیل دی چې په دې د باقاعده انکوایري وشي که نه نو موږ به بیا مجبوري ته څه به کوو د خپل حق تپوس وکړو څومره ځمکه ده او تاسو د عدالت کیس په دې ولې روان دي د مخالفین څوک دي مخالفین به جي انشاءالله چې دا کوم پریس کانفرنس مو کو هغه په ما زمانه پس په واقع باقاعده طور باندې راشي تاسو ته په پریس کانفرنس وکړي او دا زه دا نه وایم تاسو ته په خپله اندازه وشي چې واقعي دا قبضه مافیا ده او که نه ده دا فیصله هم زه په منځو خلکو باندې پرېږدم هغوی به دا فیصله وکړي چې څوک د قبضه مافیا دي څوک حقدار دي او څوک نه دي ځکه چې د سټیټ نه خو خبره پاتې ده سټیټ خو هغه د مخامخ دي هغوی خو کلو هغوی قبضه مافیا سره ولاړ ده او هغوی به له دا د بړاو ورکوي ګروت ورکوي دې له نو موږ خیر چاته لاړ شو یو واحد ستاسو شکریا دا کول غواړم چې زمونږ که دلته کې بیا خیر موږ خپل اواز رسول چاته غواړو نو هغه واحد دا یو سوشل میډیا ده چې موږ خپل زمونږ په شان بېوسه خلک راشي او خپل اواز ورسي زه دا جي دا ځمکه خو ما تاسو ته ووې چې دا د دې بازار نه دا ځمکه رونیسئ او تر شاته بیا یو کنده ده ورپسې نیر دی هغې نه ورخوا پورې نو دا که تاسو راونیسئ زمونږ خو دغه ټول انتقال دي جي دا ټول اوس پکې هلته کې یو بل ځای هم چا قبضه کړی دی نومونه به زه څه واخلم جي دې کې مسعود او اسد چې کوم دي هغې سره زموږ په عدالت کې کیس روان دی زموږ په هغې کې سټېګانې روانې دي جي خو هغې کې لا جج داسې څه فیصله نه ده کړې چې یا ستا حق دی یا د هغه حق دی د هغې باندې خو کیس روان دی نو بیا پکې څنګه کنسټرکشن کېږي جي دغه کومه ځمکه باندې ډزې کېدې مالکان تاسو وایي چې موږ یو دا ډزې په خپل منځ کې بیا چا کولې یاره جي دغه خو دا خو د دې یو پلانینګ و چې دوی خپل منځ کې ډز او زه په دې حیران یم دونه غټه وسله راغلې ده پولیس پکې او څه کاروایي نشته ښه نو دا ډزې خو بیا دوی خپل منځ کې کړي دي چې موږ له خوا له څوک رانیشي ښه بیا دې کې یو بل خبرې نه خبر شوم چې دې کې کوم مین کردار و هغه پکې پرون اریسټ کېږي په هغه شپه باندې د خالي په شپه باندې چې په کومه شپه دې کې ډزې شوي د هغه باندې اوس اف آی آر نشته نو پرون پکې بیا پولیس هغه کس اوچت کړی د اف آی آر کې ولې چې موږ به پرې نن تپوس کوو نو دا په دې کې هم زه پوه نه شوم چې دا د دوی یو څه کردار و یا څه وکړل پکې نو بایسې دپاره موږ اپلیکیشن تیار کړی د صاحب ان شاء الله هغه زه عدالت کې جمع کوم په ډي ایس پي باندې مهرباني